د ټول ناول خو موږ له دا خبره معلومول پکار چې د قرآن الله پاک دنیا ته رالیږلی د څه دپاره دی. که موږ سوچ وکړو موږ ته د قرآن مقصد هم نه معلوم چې د قرآن د نازلېدو مقصد څه دی. که معاشره باندې نظر واچولی شي د معاشرې د خلکو خیال دا دی چې د قرآن د دې دپاره نازل شوی دی که چېرته د چا ځنکدني د قرآن تلاوت دې د هغه په خوا کې وکړی شي د هغه روح به په اسانۍ سره وځي. یا د خلکو خیال دا دی چې د قرآن د دې دپاره نازل شوی دی مثال په طور که چېرته څوک کور جوړ کړي ویره د قرآن تلاوت به پکې وکړو دا کور به برکتي شي. یا د خلکو خیال دی چې د قرآن د دې دپاره نازل شوی دی چې چا دکان وویستو وایي راځئ چې ماشومان راولو قرآن پکې ولولي چې په دې کاروبار کې برکت پیدا شي دا دکان هغه ترقۍ طرف ته لاړ شي. حالانکه قرآن الله پاک د ټولو نه بهترین او عظیم ترین کتاب جوړ کړی دی او دنیا ته یې رالیږلی دی. اوس د قرآن خو د ټولو نه عظیم ترین کتاب دی خو په مخ د ځمکه باندې نن موږ مسلمانان د قرآن سره دومره ظلم کوو چې قرآن موږ نن د ټولو نه مظلوم ترین کتاب جوړ کړی دی. هیڅ یو سړی د دې خبرې کوشش نه کوي چې ځان په قرآن باندې پوهه کړي چې په قرآن کې الله پاک موږ ته څه ویل غواړي. نه خلک دا کوشش کوي چې قرآن د مقصد نه ځان خبر کړي چې د قرآن مقصد څه دی قرآن الله پاک د څه دپاره نازل کړی. حالانکه الله تبارک وتعالی په خپله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې دا قرآن خو موږ د دې دپاره اسان کړی دی چې خلک د دې نه نصیحت واخلي خو نن د قرآن نه نصیحت اخیستونکي انتهایي زیات کم دي. د قرآن بیانونکي بیا هم څه نه څه درجه کې موجود دي خو په قرآن باندې عمل کوونکي هغه انتهایي زیات کم دي. نو موږ ته پکار ده که موږ دا خبره غواړو چې یاره موږ دې په مخ د ځمکه باندې عزت طرف ته لاړ شو ترقۍ طرف ته دې لاړ شو نو موږ به د قرآن تعلیمات عام کوو د قرآن تعلیمات به زده کوو د قرآن په تعلیماتو باندې به عمل کوو د هغې په وجه باندې به الله تبارک وتعالی مسلمانان په مخ د ځمکه باندې ترقۍ ته بوځي او د هغې په وجه باندې مسلمانان په مخ د ځمکه باندې غالب راځي. لکه نن زموږ نه چې کوم عزت ورک شوی دی که دغه عزت موږ واپس حاصلول غواړو موږ به قرآن طرف ته رجوع کوو چې کله موږ قرآن طرف ته رجوع وکړه هغه عزتونه به الله پاک موږ تاسو ټول ته واپس راکړي.